انتخاب بخپل صحیح کوي، امام بخپل صحیح منتخب کوي. چې کله امام صحیح نو د قیامت پر ورځ باندې به تا رابللی شي. قیامت پر ورځ باندې که ماته څوک وایي که نه چې یو طرف ته امیر المجاهدین دی او بل طرف له فاما اهل الفسوق والجور والظلم فليس له باهل، کم چې ظالمان دي، فاسقان دي، فاجران دي، هغه د امامت قابل نه دي، هغه له به حکمرانی هم نه ورکې، هغه حکمران هم نه مني. خو امام نشو که نه، آخر امام خو پیشوا ته ویلی شي یوم ندعو کل اناس بامامهم. موږ به هر یو د هغه په امام باندې رابلو، نو لہذا انتخاب د خپل امام به صحیح کوئ. وشوئ چا چې د ځان دپاره مشر او پیشوا منتخب کوو، په دې انتخاب کې به دی سوچ فکر کوي ولې د قیامت په ورځ باندې به د دقه امام په نوم باندې دی رابللی شي. نو ستاسو په خپله ووایئ چې یو طرف ته عالم دین وي، حقانی عالم دین وي، دا به اوس یاد ساتئ، او بل طرف ته د هغه په مقابله کې فاسق او فاجر ولاړي، نو ستاسو انتخاب به صحیح. زموږ نه ایمان څه تقاضا کوي؟ اسلام موږ ته څه وایي، قرآن موږ ته څه وایي چې یو طرف ته په مخ باندې سنت نبوي په سر باندې پټکې او په دین اسلام باندې کامل او حقانی والا دنیا پرست نه، یو طرف ته هغه ولاړ وي او بل طرف ته یو فاسق فاجر ولاړ وي، یو ظالم ولاړ او نه د سنتو تابعی، نه د قرآن تابع، نه د دین اسلام نه خبر وي. نو تا ته شریعت څه وایي او ستا سوچ او ضمیر څه وایي چې ستا انتخاب به څوک د سنتو کم تابعی، کم چې عادلی، کم چې عالمی، کم چې محسن وي، فاسق فاجر نه، نو هغه به خپل انتخاب ګرځوي. پوه شوې؟ بعضې خلک وایي نه ماته نو ستا خپل ضمیر نشته دی، تا ته چې دوه کسان مخامخ ولري، ته پکې بازار ته چې لاړ شي خو په ټماټر باندې زور کې چې ښه پکې کم یو دی ودرېږي دا ځان او سبا له هغه فاسق فاجر مشر کې چې هغه سبا له تا پېژني نه، ښه در باندې ظلمونه کوي. اذا اسد الامر الى غیر اهله فلينتظر الساعه فانتظر الساعه. کله چې امر غیر اهل ته حواله شو بیا د قیامت انتظار کوه. حدیث چې کله یو کس د هغې اهل نه او تا هغه کار هغه ته حواله که، بس بیا د قیامت انتظار کوه. نو بیا به داسې نه وي چې موږ باندې مهنګایي راله، طوفانونه راله، زلزلې رالې، عذابونه راله، تا کار حواله کړی دی غیر اهل ته که نه، نااهله دې مخکې کړی دی. ته اهل مخکې که چې نظام اسلام راځي که نه راځي، ته اهل مخکې که چې ته ترقي کولی شي که نه شي کولی. عمر فاروق صاحب مثال ورکولو باندې ریاست مدینه نه جوړیږي. ریاست مدینه دپاره عملی اقدام پکار دی، عملی اقدام. ته به خلکو ته دا وایي عمر فاروق صاحب چې کوم دی نو هغه یو څادر باچو، هغه به خلکو سوالاتو جوابات ورکول، او دلته یو کونسلر ته ووایي چې تا لکه ته په دې گاډي کې ولې ګرځې، دا کوم ځای سبا له په جیل کې پروت دی، تپوس نه شي کولی. عمر فاروق صاحب به خلکو ته وایي تپوس کوئ زمانه. هغه به د غنیمت چې کوم د خزانې چې کوم څیزونه وو او یا کم ساوري به وو په سرولو کې به خپل نمبر یې ښودو، دن پکې زما نمبر شي، زما شرم ما سره سکیورټي ګارد ګرځي، دا به 15-20 ګاډي به په پردی خرچه باندې، بیت المال په خرچه باندې، د عوامو په خرچه باندې به زمانه مخکې رواني، 15-20 په زمانه وروسته رواني، او به زه څوک یم که دا څنګه عادل دی او دا څنګه اهل دی؟ دا اهل نشي کېدی. ها لہذا انتخاب خپل صحیح پکار دی، ځکه د قیامت پر ورځ به په دغه انتخاب باندې تا رابلي او ستانه به تپوس کېږي امانت نه دی. نو تا ته ویل شوي دي چې ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانت به ورکې بل اهل ته. نو اهل به ته ګوري چې یاره اهل څنګه دی. نو اهل ته مسلمان نو ته به ځان دپاره مسلمان خوښوې، داسې نه چې ته به اوټ ورکې ابو جهل غوندې کس له او امید به ترې کې د عمر فاروق غوندې کس له، داسې خو نه شي کېدی. اوټ ورکې ابو جهل له او غواړي عمر فاروق صاحب، داسې خو نه شي کېدی. ته اوټ هم ورکه که نه چې معمولي خبر راشي که نه د دین، بیا خلک ویله که کرین والی چې شو، نو تا ولې اوټ ورکړی؟ تا اول اوټ ورکه، ځای ته یې ورسوه، بیا تپوس وکړه راشه هلکه خلک څه شو ما چې ول اوټ ورکړی اوس دا د دین مسله راغلې ده دا دې وکړي که نو هسې بې ځایه تنقید کې تا کار څه کړی دی؟ تا اوټ ورکړی دی، تا سپورټ کړی دی، تا کمپین چلولی دی، تا د هغوی د مخې پرمختګ دپاره څه کړي دي. نو هله بیا ووایه چې د هغه خلکو نه به ته تپوس هله کې چې تا وله څه کړي وایي که نه. نو څه چل به کوئ؟ انتخاب به خپل صحیح کوئ، امام به خپل صحیح منتخب کوئ. چې کله امام صحیح نو د قیامت پر ورځ باندې به تا رابللی شي. قیامت پر ورځ باندې که ماته څوک وایي که نه چې یو طرف ته امیر المجاهدین دی او بل طرف ته عمران خان دی، ته چا سره ودرېږي؟ نو ظاهره خبره ده موږ به چا سره ولاړو؟ علما سره به ولاړو. یو طرف ته
دا ډول ډمکو والا دي کنه ان پی والا دا ولاړلی خلکو ته وایم تاسو ته فری تعلیم درکو د ډول د باجو د سرنو فری تعلیم به درکم او مو بل طرف ته عالم دی ربانی دی حقانی دی وی راشه تا ته قرآن خیمه تا ته حدیث خیمه تا لپاره نظام اسلام برابر ومه ته چا سره ودرېږي دا هغه عالم حقانی سره به ودرېږم دې دپاره نه چې دنیا ګوره خپل دغه معیار جوړ کړي او دنیا پرستی دا نه نو ګوره انتخاب اصل شی انتخاب دی ها دا به ته صحیح کوي ولې د قیامت په ورځ باندې به په دغه امام باندې تا رابللی شي یوم ندعو کل اناس بإمامهم ابراهیم علیه السلام باندې الله تعالی دغه وکړو امتحانات وکړو ابراهیم علیه السلام هغه پوره کړو قال انی جعلک للناس اماما الله تعالی ته فرمایل زه تاسو خلکو لپاره امام ګرځوم